نن وخت کې تمام مسلمان پریشان دي، بلکې تمام دنیا پریشان ده. په علاج نه پوهیږي، په کوم طرف ګوري د شیطان دور ده. شیطانی اعمال، شیطانی کارونه، سچایه ته دروغ ویل شي، دروغ ته سچایي ویل شي. او د دې پریشانه حل دا هرگز نه ده لکه څنګه د عام خلکو تصور ده چې دا خبره عالمي مسله شوه. چې عالمي مسله شوه نو جایزه شوله. دا د عامو او د خلکو رویه ده. سود عالمي شو نو لهذا خبرې مه پکوه. په نورو خبرو خپله کې کړنګېږه، خو په سود خبرې ځکه مه کوه چې دا عالمي مسله شوه. کرونا راغلې وه، هغه یوه فتنه وه، بیماري نه وه، خو چې عالمي مسله ده نو چې کله عالمي مسله شوه ټولو جایزه وګڼله او ټولو خپله وګڼله. نن یوه دغه یوه غوټه بیماري شوه چې کومه خبره دو عالمي وګرځوي بیا هغه ګویا دو په نس جایزه شي. حالانکې انبیاء علیه السلام الله رب العالمین چرستولی وو، دا یې د عالمي بدمعشیو خلاف استولی وو، د عالمي ګناهونو د وجې نه استولی وو، د عالمي بربادۍ د وجې نه استولی وو. ټوله دنیا بو شرک کولو، ټوله دنیا بو سجدو ته بوتانو ته سجده کوله. دا یو عالمي مسله وه، خو ابراهیم علیه السلام د دغې د عالمي مسلې خلاف اعلان وکړو. ځکه به چا ورته وایي چې دا مجنون ده، او چا وایي چې ساحر ده. دا داسې خلک نه وو انبیاء علیه السلام چې هغه په خپلې علاقو کې، په خپلو ملکونو کې هغه یو ورک خلک وو، بلکې مرجون قرآن مجید کې راځي چې دونه خلکو به ډېر امیدونه وو چې دا چې ستر شي، چې دا چې کله خپل کار سنبال کی دا به د موږ د دین ډېر لوی د کفري دین ډېر لوی مدد وکړي او ډېر لوی دا کار وکړي. ډېر توقعات به سره وو. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو څومره توقعات وړیکو. نوجوان وو، حلف فضول کې تاسو علماء خبر دی نه، هغه کې دا شامل کړو. حالانکه هغه ته کې غزي کې ټول هغه غټ خلک نوستو، سرداران نوستو، خو هغه دومره اعتماد و چې دا د ورکی چې کله معاملات حجر اسود راغله چې دا به څوک په خپل ځای باندې کېږدي، مختلف قبایلو اتفاق په محمد رسول الله وکړو. خو عالمي مسلې ته چې کله عالمي مسله بله و بدله و دینه هغې ته چې لاس واچولو خلکو نه مخالف شو. نو د یوه خبره ځکه مو دا تمهیداً وکړه تاسو ته چې تاسو داسې مه کوئ چې کله کومه معامله عالمي شوله نو بیا هغه جایزه شوله. علما خو تاسو خو د انبیاء علیه السلام وارثان یې،
تاسو خو د انبیاء علیه السلامو په لار روانه، تاسو خو د عالمي شیطانانو او د عالمي فتنو او د عالمي ګناهونو دو لار به تاسو بدلوي. دا نه چې تاسو یې دې هوا سره تاسو چلیږي چې کوم پر خلکو روح ده هغه پر تدرومه. دا د انبیاء علیه السلام کار نه وو. نو نن چې د یوه پریشانی تاسو ګوره، دا ټول نه زیاته په مسلمانانو باندې ده. مسلمان استعمالیږي، اتحادی ادیان ده، خپله کې خو مسلمانان په وړو وړو خبره خپله کې جګړه دي چې لاسونه په نوم کېږدی که په سینې باندې کېږدی. یو مولا نه وي ته چې دا فرض ده یو واجب ده، خو خپله کې مو جګړه په لګولې ده او په دې باندې اوازونه اوچتوي، په دې باندې تاسو خبرې کېږي. خو چې کله د داسې خلق اوچات شي د کافرو طرف نه او مسلمان ته مشران کې وي ته هغه باندې د علم نام وي، هغه ته وایي چې دا ټول دینونه دا یو دین ده. دا څه ده؟ دا یو دین ده، که هندو ده که مسلمان ده که یهود ده. څومره فرق ده، کفر او د اسلام فرق ده، خو هغه تاسو ټول یو دي. بیا د موږ هغه چې کوم غټ علما وي هغه هم په خاموش وي. داسې نه که دغسې نه ده، بلکې ټول هغه کې مکې مکرمې امام چې کوم دلته راغلی و هغه څوک و؟ هغه دغه د ادیانو چې د څومره ادیان دي چې دا اتحاد ادیان مشر و. خلکو خبرې په وخت کې، عربو په خبرې په وخت کې چې دا موږ ته هغه امام ګرځولی ده د سعودیه، څه ده د حج امام یې ګرځولی و، د حج امیر یې ګرځولی و. په دو خبرو باندې پردیو خلکو سره خو جوړې دپاره داسې موږ تکړه یو، داسې موږ خپل دین ته خرابوو هغه کو. خو د خپل دین کې که وړه خبره راغله په موږ جګړه ده. تاسو سوچ وکړئ دې خبرې ته چې دا موږ په کوم طرف روان کړي، موږ چا په لاس کې استعمالیږو. یوه مسله چې کله اوچاته شي د هم جنس وغیره چې هغه خالص دي یهودو منسوبي دي، هغو ته موږ څنګه طریقې سره بیا تاویلات کوو. خپل سړي دپاره موږ سره تاویل نشته ده، د خپل د ملګري دپاره د خپل جماعت دپاره موږ سره تاویل نشته ده چې هغه دپاره زه د خیر تاویل وکړم، د بل دپاره زه لګیا په تاویلاتو مې لګیا چې هغه صحیح صاف کفر ده. نو دا خبره تاسو ته مو ځکه د علماو ته مخ در واچوله چې موږ نن دا سوچ وکړو چې موږ په کوم طرف روان یو. د دې وجه څه ده؟ د وجه څه ده چې د موږ دومره منتشر یو او دومره خفا یو او د دومره موږ پټایي وشوله، هر ځای کې د مسلمان پټایي کېږي. مسلمان ویل شي، مسلمانو ته تکلیف رسول شي، موږ کې یو خان کې یو کې بادشاه کې هغه باندې پګړې ووایي چې دا ته موږ مشر، دا د مشر ده. وی دي هغو وی دي باطلو خلکو او موږ په دباوي په هغو باندې. د دې ټوله وجه دا ده چې موږ په رښتیا او دین باندې روان نه یو. حقیقت دا ده چې موږ په هغه دین نه روان چې کوم دین موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول چې هغه باندې صحابه کرام روانو، هغه باندې آدم علیه السلام روانو، هغه باندې موسی علیه السلام روانو، هغه باندې عیسی علیه السلام روانو. دین اسلام نو فروعاتو کې شرعیو کې خو فرق وو، خو بنیادی عقایدو کې فرق نه و کنه. الله یو ده، پیغمبر رسالت باندې ایمان شو، په آخرت باندې ایمان شو، په دې خو دې چا اختلاف نه و.
بهرحال چې هغه دین چې تاسو یاد لرئ چې د هر شي یو نام ده، یو نام ده، یو د هغه دنچا ده، صورت ده، دریم د هغه اوصاف دي چې دا صفات دي، څلورم د هغه دغه اوصافو نتایج دي. اور ده، آگ، اور، زه اور یعنی اور ولګېدو، اور شته نشته. کله به سړي خلک صرف وایي چې زه مسلمان به سره ورکړي، هغه ذره به ورکړي نه وي، خو په نام به مسلمان وي او تا به خطا کوي. دا مسله موږ کې شته که نشته؟ دویم ډنچا به وي، لکه اوس اور ډنچا ده، اور تصویر ده، په اخبار باندې تارو بسلو، په موبایل کې تا چې د کې اور لګېدله ده، د تصویرونه نه بسې خبره مې ته کوله. په تصویر کې تاسو موبایل کې تصویر چې کوم دی کې اور وبسلو، اور پرکا کوي، دا هغه علاقه وسوله، دغه علاقه وسوله، هغه علاقه وسوله، اور روان ده په مخ، یا سیلاب روان ده، سیلابونو خلق تصویر بسلو، تاسو کور یولو، موبایل یولو، ته خو چې کوم موبایل کې د کوم اور لګېدله ده، د موبایل وسولو، د تاسو کور د هغه طوفان یوللو، ویلې چې هغه تصویر ده د هغه بس دغومره کار ده. که د دین صرف څو اجزا وي چې مونځ ده، خو په هغې کې یو شاید شی چې هغه چې نشته ورکړي، صدقه ده، د دین کارونه شته دي، منډې وایو، خدا یوه ډنچا شوله، د څه دا ډنچا شوه. اوس د اور چې کوم د صفات دي، هغه صفاتو نه به پته بېلاږي، هغه ګرم ده، سول کوي، او بل هغه روښنایي کوي. نو چې کله کوم اور سول نه کوي، روښنایي نه کوي، دا یې ویډیوم اور ده. څه اور ده؟ دا یې د ویډیو اور ده، هغه اور نه ده چې کوم اور سول کوي او کوم اور رڼا کوي. نو د هغه صفاتو هغه ګرمي ده، ګرمي ده، او د ګرمۍ به یو اثر ده چې دا اوبه په کې ده، اوبه په ګرمۍ کې، او که هغه دې په کې ډولو، کټوۍ دې په کې ډوله، کټوۍ به ته پخه کړي. خو چې کله کټوۍ نه پخوي، اوبه نه ګرموي، دا اور نه کوي، اور تصویر ده. درنګ ته راشه اوس اسلام ته، دنچا شته چې د موږ دغه د اسلامي اعمالو یو کردار ده، هغې نتیجه ده. نتیجه یې دا ده چې صاحب امین وي، یا خبره ابو درزغن نه وي، هغه به صادق وي، هغه به رښتونکی وي، هغه به ریاکار نه وي، هغه به ډېر چې هغه ته سره خلک وګوري رب یې یاد شي. هغه کتلو سره لکه څنګه اور چې وګوري چې رښتیا اور ده، ګرم دي کي، هغه کتلو سره خلک اسلام راوړي. حضرت انور شاه کشمیری رحمت الله علیه المسائل کې موجود ده، اظهر علي هذا المساله کراچۍ نه راغله بیګا. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یوازې ټیکټ ته ولاړو، ټیکټګر ته. دا چې کله نیک خلک وي، هغه طلا نه وایي چې دا مخته کا،
هغه سکون سره لوري غازان داسې نه غني چې مشر سړی زه مخکې مو توال ځای راکړي چې دا کوم اول ځای غوړي چې مو په سم ځای کېنوه مو په ښه ځای باندې کېنوه دا مشر نه ده اصلي مشر دا نقلي مشر ده چې زور کوي چې ته خپل ځان په خپله مشر کړه درود شریف ویل هغه چټه ولاړو ټیکټګر ول روغ غشتلو چې ته راشه وی ته څوک یې وی زه خو مسلمان یم دا نه وایي چې پلنګي زوی دی پلنګي هغې له الله یا پر پړای پسې مقرر راکړي وی زه مسلمان یم وی چې ما مسلمان که نو هغه ته چې ته په څه شي مسلمانېږي تو اسلام پړو کړه نه ده وی چې زه دا غواړم چې بس چې څنګه ته یې هغسې زه جوړ شه نو صحابه کرام رضوان الله اجمعین کې د هغو کې صرف اسلام نه و صرف ډنچا نه وه او په هغې کې اسلامیت و په هغې کې د ایماني صفات و چې چا به وکتو هغو به ورته وي چې ته راشه دومره اعتماد به یې په و چې دا موږ مرګ ته واخله دا د اعتماد واجه وه کپړې پرې پیوندونه کې لګېدلي او روټۍ ته یې موږ ته پستکه یایي تاسو چپتاوې ته یایې چپتاوې پېژندل نه چپتا څه شوي دومره د مادي لحاظ سره کمزوري لیکن چې چېرته به ولاړلو د دنیا به رپېدله ویلي چې او پرونو کې د خدای عظمت و د الله تعالی محبت و د الله تعالی خشیت و یغې د الله محبت او د الله تعالی خشیت او د الله تعالی عظمت داسې یو عظیم شی ده چې دا به چا کې و هغه نه به رپېدو به وینه هغه ته بیا خپل ځان حواله کولو نو نن د ده شي کمه ده اوس تاسو وګورئ چې څوک موږ دیګونه پخه کړو صدقه وکړو موږ د هغې خامخا فوټوان وباسو صدقې کې چې کوم خلک ټکاله خوري هغو فوټوان وباسو د دې دپاره چې موږ چې هغه صدقه قبوله نه ده چې څوک یې ونه ګوري هغه صدقه ګویا ځکه چې خلک نه وګوري نو بیا څه فایده شوه خلکو ته خو پته نه ولګېده نو چې چا ته پته لګېدلې ده هغه ته هغه دې پوره تو نه ده کړې دا پته ولګېده چې چا ته چې پته لګي تو هغه دې پوره نه ده کړې د الله دې پوره تو چا دې پوره کړې ده چې د خلک یې وګوري نو داسې مجموع داسې مجالسو داسې انارو الله ته څه پروا ده نتایج خو مرتب کېږي په څه شي باندې په صفاتو باندې صفات شته نه دي صفات دي په ځکه الله رب العالمین جل جلاله فرمیلي دي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى یقینا کامیاب شو هغه څوک چې هغې تزکیه وشوه تزکیه دا تصوف یا پیری مریدی دا تزکیه دی حصول ذرایع دي دا په خپله اصلاح نه ده یاد لرئ یو دا روډ درغله بنو ته چې په دې ارسي دا روډ دی بنو روډ ده خدا روډ بنو نه ده کدا موږ چې کله کوټ نه روان شو به موږ د بنو ته رواني بنو روډ ده پسې پلي کلی خو یې بنو روډ خدا خو بنو نه ده کله چې ته سار شوې یو بل طرف باندې روان شوې نه نو ته بنو نه خطا نو دا تزکیه
تزکیه څه ته یې په خپله د دې ته یې چې د انسان نه ریاکاري شرک نفاق چې دا څومره بدخویې دي دا لرې شي نه دې په ځای باندې د کې امانت راشي د کې توحید راشي د کې الہیت راشي او د زړه داسې پړک وای که په شاه صاحب دامت برکاتهم خبره کوله بیا ته د کائنات داسې لګي چې دا ټول کائنات کې یکي قوت ته چې دا نیوله دغه څوک ده الله ده هغه بیا په دغه زړه په سترګو ګوري د په سترګو باندې کېږي چې د طاقت نه په امریکا کې شته نه په روس کې شته نه په مال کې شته نه په جایداد کې شته یو شي کې طاقت نشته اصل طاقت مالک الله تعالی ده الله د هر عزت مالک الله رب العالمین ده د شهرت ورکولو ولا د عزت ورکولو ولا دا یو رب العالمین ده نو هغه خپل لاس چا پر ټینګ کړی مخلوق پورې چې ما منډټ جوړه که خالق پورې تاسو ما ته پوسوګه چا پورې عزت کړی چې غادي عزت مالک الله غني ذلت مالک الله غني نو هغه قطعا داس نشي کوله چې هغه خپل د خالق د مخلوق د پر ناراضه کی خپل خالق د مخلوق د پر ناراضه کی هغه همیشه غوړي چې د ټول طاقتونه د الله رب العالمین دي نو چې کله داسې د زړه جوړ شو د الله سره تعلق جوړ شو دا تعلق فایده به څه ده د کې بیا امانت راشي د کې صداقت راشي د کې عهد یا وعده پابندي راشي د کې دی بل مسلمان دی بل انسان خیر راشي حتی چې جنور خیر راشي حضرت تانجی رحمت الله علیه یې فرمایي چې موږ کور لچې تلاړه او بل پله هغه دوی ته دربای کسوي ته یې پغې کې چرګې وي ځن خل د خپل چرګې پنجرو کې بندي د کورونو کې کلاوز وینه نو هغه کې بند کړی وي بیا ځکه دانی باندې چې وته چواله خو هغه چې کله لړ نو مو په ځین باندې مزامین چې سترتلو د کله څه کله لیکل کړي د خپل یو ترتیب وي کله کله الله رب العالمین داسې مضمون ذکر تراول خپل چې هغه لګیاوي لیکي نو ماته مزامین نر بند شيو چې مو سوچ وکړو هغه چرګ چې کوم دي هغه د نه هغه نه پرته ځکه چې خلوړه و هغه لوړه و چرګ ته دانی نه پرته او بنوي ته پرته نو زر زولګي دوته می دانی و چوالي هم و چوالو چې څنګه می دغه و چوالي حقونه حقي پورا شو زه نو په څه باندې خبري چې کوم مسالې چې مو ته حل نرتلو هغه حل باندې خو په کوی نو طرف تو سره ده خو ته دی الله رب العالمین شاه دا امانت دا صداقت دا په صحابه کرامو کې بیا ته ګوره چې تاسو د رب خپل رب څه معامله کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا امیر المؤمنین دا خسار په منډیو کې ده منډه پیژنې منډه د وشون وی ترسي د زناور وی ترسي د مړه ته غي تاسو ملاوي ته تاسو ته وای ملا دې ته شینر سي به څو مختلف ملي دي نو وشانه ملاوه د امیر المؤمنین نرسي ویلرسي چې زه حالات وګوره یموږه بچیان ته ګوره چې کوټه نشي وروته چې ولې مڅوک دومره خو خلکو محبت ته دومره خو خلکو تعلق ده چې مړوي مو ویژني مو
غار ووتو ګرځېدو به کله به شپې ګرځېدو کله به ورځې ګرځېدو وشان یې وکتو غټ غټ وشان وو داسې ستربه وو وایي دا وشان چا دي وایي صاحب دغه یې تو زوی دي چا دي عبدالله دي نو عبدالله بن عمر رضی بللو چې دا وشان دي چېرته کې پیدا کړي دي هغه ته وایي صاحب فلانکي ټایم کې چې وشان تقسیم شوي وو ما ته دا درې وشان مړه شوي وو څلور پنځه یا لس بیا مې هغه چراګاه ته واستولو بس غټ شي یو څه خرڅوم هغه ته چې واه دا خو خلک ویلي چې دا دی امیر المؤمنین دي زوی وشان دي ځکه یې لاندې توبه واچوي ځکه یې ته لاندې ته وشوي ته واچوي ځکه چې هغه د مو د لحاظ د وجې نه یې تو لحاظ کړی ده د تو شان د مو په لحاظ غټ شوي دي نو زه تو امیر المؤمنین نه یم زه ټولو مؤمنانو ته امیر یم لہذا په دې کې د غوټوالي کې د دې په ستربالي کې د دې په د شاندار جوړولو کې د کې د ټولو امت حصه ده نو د خپل چې تاسو څومره پیسې دي لګېدلې هغه واخله نور چې خرڅ کړي د بقي پیسې بیت المال ته بچو دو ته وګورئ موږ ولته چې بچس کی پیسہ کسي هغه دوت کوي دا امیر المؤمنین وګورئ ټول نو هو کې امانت وو دا امانت دا صداقت د تر اصلاح سویتي د تزکیه شو دا تصوف په خبره پوښه دا لار تزکیه لار تصوف دا مطلب دا نه ده چې پوښه آبادی څه ده پیر دا چې هغه مرشو بیا به ته پیری وشو که په خور نه پیږي چې پلاری شیخ الحدیث وي د قاعده نه ویلي تو څنګه حدیث پڑھوي د دومره وخت روحانيت د الله سره تعلق دا تاسو څنګه حاصلوي چانه چې قاعده نه دی توجه ستاسو چې موږ هر شی رسمي شوله هر شی رسمي شوله او رسمي شيونه فوائد نروزي نو چې کله یو سره داسې دی الله رب العالمین په رنګ کې رنګ شي صبغت الله په روز تاسو شاسې ویلو دته الله رنګ یې چې په الله په رنګ رنگین شو چې څوک یې تکس یې غایي چې دغه کې نن دا انسان ده صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة جلاله د چارنګ شده د څنګه حاصل شو ونحن له عابدون موږ صرف دی الله تعالی بندگی کوله اصل خپل ژوند ولا غولو دا مستاسوره شو نو ول تزکیه شو خبرې چې پوښه بندگی راغله کې دا د صحابه کرامو د کومه نبی علی السلام د غلار و دینه بعد چې کله یو سره خپل کې دغه شي تزکیه وشي بیا هغه الله ته سملی چاته پریوزي فصلا بیا الله ته پوت یا اوسره مې ته چې ته حکم ده زبغامنه کاغای دی مودي ورثت مملکه ده خفقې جمع د موږ زه پښتوني تاسو پښتانه ټول پښتانه خو په دنیا کې خپل خور ته احسان وکړي ویل دا ورثت د خدای حکم نه ده فدې ورثت د الله تعالی حکم ده کنه ده تلک حدود الله تلک چې د الله تعالی حدود شو هغه ته الله تعالی ته احسان مقرر کړی ده موږ یې کوو بلکې دا څه ته یو چې ته موږ دوی خیام دي موږ څلورونه یو په دوه خیام خو تاسو دوه ځنه وکړو ابل خو هغه خارڅ کی
او خوند نه ورکو وراثت چې خرڅوي. دا پته ولګي دا چې مو کې مو تسکیه نه ده شوی، مو الله سره تعلق نه ده جوړ شوی چې زموږ چې مور په څه یې ذکر اسم ربه فصلى الله تتنی پریوتلیا. پرون خبره تاسو وشوه چې بنیاد موږ مطلب دغه ده چې ته وایي چې ټول چای زه ټول سار شي ټول چا دي دی الله دی. نو بیا دا سره فراد باندې عمل کوي. تزکیه فراد دین عمل او چې دا راغله لویدلې رب دی یوشو رسول دی یوشو کعبه دی واشوه بیا به د خپل رور مسلمان ته د خپل رور لای کې نه بلاګي. کله ستګي کې بیماری راغله ته بستر کې نه وبوسي که علاج به کوي. کله چې بیماری راغله به تخفاف وي کته به لوس نه پریکویشن نه دا پریکوین لو هغه موږ یو په ګل و په دا په من لاري باندې پروت ولاري باندې چې چا نوې کړي موږ ته کړي ته چپلې دې څه وته ته څه کړي نه چا پټي کی اګوړه پر لوچ باچ پښې دي چې مو پښې نه دي دا پر دې پښې دي څنګه پر دې ته پښې دي چې دا مو نوې کړي دا ځړې کړي و ګوړه پر والا. نو بیا به ته په دا وړو مسلو باندې وې اصلاح کوي خو بیا وګوري نه پته راوي په خبرې پوښې بیا به ګوري نه پوروله بیا به تکندې نه کنده بیا بخپل کې اتفاق وي اتحاد وي تاسو به موټه چې کله داسې مسلمان جوړ شي فرشتياو باندې بیا د تاسو به غالب وي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تاسو همت مهروي تاسو تردي مجوريږي تاسو غمجن کیږئ ما تاسو بو سپر طاقت وي په تمامي دنیا بو غالب وي ان كنتم مؤمنين چې تم کتاسو پرشتياو مؤمنان وي. الله دې موږ پرشتياو مؤمنان جوړ کړي. الحمدلله پاکستان دا دی ټوله زه خدای چې دا بند ده دی بند ته چې کله راشه دومره زه چې خدای نور ډیر کی خدای زمانه ډیر کی دو داسې په دین مېن دي چې دوی کې نه چې کوم څه خلک موږ ته اجتماعي دي چې موږ رنگین مقرر نه راولو چې دې څه خوش आवाज مقرر وي چې هغه روشي چې هغه تاسو ته خسته خبرې وکړي شته سبینه تاسو خبرې ووري اټولي پتی خبرې کوي یوازې چې نری خبر نشته چې نرا پوي اټولي بنارو خبرې دي نه چې جذبتي خبرې دي خودو خلکو کې دین ده دو خلکو کې دین ده دین دی واجنه نو ګورې مو سره چې کوم پر موزیر لاګي هغه په د خاص نوست او په دې مصوفي رزق جمعې رزق څوک جمعې بدلوي څوک سنت جوړوي ایمالیان غریبانو خدای وارث چي نور خشترشتانه دغه دور بسالي درغلي دي دستا نو زه ته کې دا دیندار الحمدلله درته نور علاقې دیندار دي پاکستان د دین ګرځا خواله چې موږ خپل ځنو پیژنو او د موږ حکمرانان چې کوم سم خلدا هغه خپل ځان و پیژني او چې کوم بد ده هغه بد دي د پښونو باندې پښ خپل وګرځي. پاکستان کې تاسو وګورئ چې د پاکستان مدارس ته د بار ممالک نه خلک سي طالبان سبق زده کوي تاسو دا کړئ
بلوچستان ته ترنم کراچۍ ته دالي ملکونو ته دوی خلک رسي او هغه دوی کې علم زده کوي د تمامي دنیا معلوم دا شو چې د علم مرکز نن سبا څوک کوم ده پاکستان ده دا تاسو دا خو منه کنه اوس پر تاسو چانه ورېدلې دي چې د پاکستان نه خال لور د په امریکا کې پیر نه بيد شي تاسو ورېدل دا خبره شي دا خبره ورېدل د چې تاسو استنبول کې پیر دغه ته لور نه بيد شي دا سم ورېدل چې افریقا کې پیر دغه ته نه بيد شي دغه پاکستان نه د تمامي دنیا نه خلک ارسي د پاکستان د پیران خلک بيد کیږي ځکه چې او پیژ دا شی خالص ته خالص شي په هر څوک منډي وایي علم کې خالص ته تصوف کې خالص ته مولا یو ټول په چای په خوالي خو پرشتیا او شودو کې په خوالي یو خدای نن سبا دبای ولې کنه پرشتیا او شودې به او دودپتی په خوالي او دا څخه چې ناک به کې چای په خوالي چې ناک څخه تک پوربو پوسکرټو بیا پوسې شو لری لرنم خلک درلو نو د چا کې څه پرته دي چې ناک مزدور نه ده څخه دا پښنور خو صفو چاینک دي مزیدار چې د کې د شای خالص ته څه د پاکستان څخه مدرسې رنگین نه دي خلک څخه په کومه په پړون باندې ناشته خوشاله کې خالص ته پیران سره سره ګډره نشته دي چې څه غټه ګډره سره یې دنګونه سره هغه سره نشته ملنګان دي او خلک دردرومي ویل شای خالص ته نو دا پاکستان قدر پکوار ده کنه ده پکوار دا حکمران ته پکوار ده پکوار نه ده دنیوي علم دی پوره خو تاسو امریکای ته سه یو سفیران جوړیږي د تاسو سفیر خو یا مدرسه ده هغه ته جوړی تاسو سفیران جوړی یا خنکهونه یې ته هغه جوړی خو نه چې صح مخ شي په خپل ګاټي پیدا نه پیږي بهرحال مودا تاسو ته موږ اداري بحثیت اداري ځکه چې خو دې موږ نه فریقيږي دا حل ده د اداري خیر کړي یو نیمه کې پاس کوم پوس روشي غار نه وو خو غریبان زه تاسو ته د پاکستان د کار ځای ده خو دې موږ مسلمان موږ دی وبل دی صلیتون نه فایده نه وخسته دا مو ته ډیر ارمان ده زه تاسو ته یو وراوځم واقعا بیانوم به خبره ته ختم کوم خپل ترتیب تاسو ته مو وشلو چې موږ د ترتیب دا نه چې خپل اصلاح او به خپل د ګیردو پیش اصلاح کوي دویم پر دین باندې عمل کوي دا ته مو درو واست خبرو کوي دریم خپل کې اتحاد موږ د خپل دی وسلیتون نه دی بل سلیتون موږ فایده نه وخسته سلیتون ډیر دي پیرانو کې دي مدرسینو کې دي مجاهدین دي موږ مجاهدین دي چې په سار تړلې دي نه په مال تړلې دي چې څه یو کوشه چې د مکاو کې دې کړی دغه په نور وخت څه کوي خصوصیتونه خپل کې تقسیم دي دغه خصوصیتونه جمع کول ضروري دي که ضروري نه تاسو ته پوس کوم زه موږ سکول کې یو واقعا موریدلې و چې یو روندو یو ګډو تاسو موریدلې یو روندو یو ګډو روند چې کوم ده د دې کې په کلمه دی ور ولګیدو اور مړي دونه یو نه بل تلاګه بل خلق وته شدو چا خپل سروي مالونه دای روان کړو او چا بچي مختکړلو الله قدرت یو روند پاتې شو یو ګډ پاتې شو دا خبره تاسو وردل د سکول کې دا ګډ ورو په خپړو ویرغلو ننته ویل چې تاسو سترګې شته نه دي خو په دې شته دي د توپ شوره څه फायदा خواله او دې مو د سترګو ته फायदा واخله نو ورو باشو چې خوښه مده هغه څنګه اشاره کوي چې توپ وایي پرېږه نسته خو به ته وی
خو ځکه چې ته ولې ځان نشه چې نو زه ته مو سترګونه پیدا وخله هغه ولې سپور د استوي لګ ورکو تاسو وړور کې سکینه ولې داسې کنه د پرکینه ول زمانه هغه ته ته ټنډه مو تر کور وکړه څه د پیجته ویلو چې تاسو مو بیا څه ودا دا غلار دا سیخ وو ته ورو باشو څه شي باشو چې وسترګ استعمال شي بل چا استعمال شي پری استعمال شي و مجاهد دي توجهات مو ضرورت ده خو مو علم دي تو ضرورت ده مو تبلیغ دي تو ضرورت ده دمو تصوف ته تو ضرورت ده اصلاحات نو تاسو موږ د ټول یو شایو خو موږ د سلیتونه بیل پرته دي کپوی کا سوړی کی یا په ګدام کې تیرونه کېږي انجن کېږي ورکی تیر کېږي ټول چې څومره په موټر کې څومره شي نه لاګي هغه ټول ورکی ورشي کېږي ورکی ګوډه بوت وګوري ګوډه به جوړیږي ګوډه به درومي خو دا سلیتونه خپل کې جامه کا خپل کې په خپل ځای باندې کینوا په خپل ځای باندې راولا دغه یک دغه ګوډه ده اوس په تو د روان کې کراچۍ ته باندې ورسي نو موږ الحمدلله دینی کارونه شته دي خو یو بل سلیتون نه فایده نشته تعاون نشته دا تحریک ایمان او تقوا چې د خلک مخالفت کله کوي هغه د باندې باطل پوی ده چې کدا سلیتونه زوی شي بیا دی باطل کار نشته بیا باطل زوی نشته پاکستان بیا چې کوم ده پاکستان کې بیا شیران شته په فوج کې شیران شته په پولیس کې شته په وبډې کې شته مله خطرات اس شیران دي ټول بیا دا کار کول شي خو چې موږ د خپل سلیتونه مجتمع کوو دې په موږ د جواب چې راځي غوړو چا چې کړو کې وخت لګوله ده چې پرشتیا وی لګوله ده هغه د ځان جوړ شو ده چې موږ سلیتونه اړیو کې خپل صلاحیت ته چا کې دي رسول صلاحیت ته چا کې دي جګړې سہولت ته چا کې دي مو صلاحیت ته چا کې دي قرباني سره دا ټول سلیتونه جمع کو خو د چا دي پره کبره بل سم زکه موږ بنیاد تزکیه ته وګرځولو چې تزکیه نه وي شي د تا د ټول کارونه وو د مخلوق دی پره به کیږي چې خالق دی پره موږ ټول کارونه شي دا هغه خالق تو سره ده تو لکه څنګه موسی علیه السلام ته سمندرو کې لار ورکا ابراهیم علیه السلام ته په ور کې لار ورکا ته ولیا درکې او ته په ټول دنیا غالب کوي ان شاء الله څنګه چې الله مخ ته خبره وکړه تاسو ته ورکه ته نه وی چلی ده څوک دی ورته چلی ده الحمدلله خدای توفیق دیږي وادي ځکه نه خپل زه خپل نه چې څه بیا دي نشو په دنیا کې کنه خو کوشش وکړه خوښه مو ده